سلامونه او ستړي مشئ د انجم ټي وي قدرمند کتونکو آصف الله یو وری بیا تاسو سره حاضر ده په دغه امید سره چې ټول به ښه جوړ یو او صحت عافیت جمو چې به پټ یو پروګرام للونه ده او للونه پروګرام تاسو ته پته ده چې موږ دا کوشش ته هغه لیکوالان شاعران ادیبان هغه هیرې هغه للونه په دې پروګرام چې موږ راولو کوم چې تر اوسه پورې په سکرین نه دي راغلي نو دغه رنګې په ننني پروګرام چې موږ سره یو تکړه لیکوال د ارواحات کونډیانو نکم خان زوی چې هغه هم ډېر تکړه شاعر و او دای هم ډېر کښلی شاعر ده او ډېره کښلې شاعري کوي نو تاسو وخت ډېر نه خله رضو دته په پروګرام چې هرکلی و ویسکرني صاحب پروګرام چې درته هرکلی او ستړي ماسي وایم ډېر ډېر شکریه مننه آصف الله بھائی تاسو انجم ټي وي ډېر شکریه کوم چې ما ته دومره په مصروفیاتو وخت چې ما ته ټیم روباسو ما ته راغللو ما ته مو وویلې چې رومه غوښتنه زه ډېر ډېر شکریه ډېره مننه د تاسو هم ډېره زیاته مننه ویسکرني صاحب د ټولو نه مخکې د موږ کتونکو سره خپل تعارف وکړه زه آصف الله بھائی د سبزي منډۍ د کونډیانو کلي او کونډیانو چې مې وړوکی کلی ده کوټ کا محمد خان کونډي او ارواحات کونډیانو نکم خان صاحب بچا یم او ویسکرني مې نامه ده جی کرني صاحب دا ووایه چې د شعر او شاعري د میدان ته څرنګې راغلو بس جی دا خو داسې وه چې باباجي مې موږ چې پیدا سوي باباجي مو شاعر و شاعري به مو اورېدله 2009 چې ما پیله وارې د باباجي شاعري زه ډېر وړوکی وم 6 کلونو چې ما باباجي شاعري واورېدله نو یګه نه زه داسې شاعري به خوند راکوو ما بیغ آباده چې عمر سوره کېده نو ده سره به ریټایر څه دی د پولیس نه پولیس افسر و چې یګه نه ریټایر څه نو ده باندې به شاعري ده سره به په غږېدلو په شاعري باندې او شاعري ما ته خوند راکوو ما مشر ورور ده افلاطون نومیږي هغه شاعري چې ګوتې وایي نو موږ پښتو چیرې لسم 12 رسم پښتو مو چیرې نه وویلې نو پښتو لیکل لږ ګران ورته خو کتابونه کتل او دې په وجه باندې ما شاعري الله پاک شاعر خو دا خو اول نه شاعر پیدا سلی جوړېږي نه شاته خو یګه دپاره زده کړه ضروري ده بلکل خو دا راته وایه کرني صاحب چې تر اوسه پورې تاسو څومره لیکل کړي دي او کوم وخت نه مو لیکل شروع کړي دي ما 2018 نه لیکل شروع کړي دي او شاعري اوله شاعري داسې چې هغه پویه نه وي هوښیاري نه وي دومره سړي عقل نه وي په چې زده کړی نه یې کړې دوره 2018 نه زه لیکل کوم بلا شاعري مې لیکلی ده خو تر اوسه هسې ما باباجي زمدای و ځکه زه په کیمرې نه یې راغله نو چې باباجي مې وفات سو نو هغې په وجه باندې بیا شاعري هغه ورته چې دا میراثت چېرته پاتې ده نو موږ ته پاتې ولله میراثت چې نو دې په وجه باندې ځکه کرني صاحب پوښتنې مو نه راغله ذهن چې ستا دي ډېرې خو زه وایي چې په شروعات چې به یو زبردست غوندې کلام د کتونکو سره شامل کړو چې هغه خوند ورنه واخلي او موږ خوند ورنه واخلي بیا یو څو پوښتنې مې ستا په ذهن چې هغه به درنه پوښتنه کوو جی غزل چې ارشاد مینې قایل یو موږ نفرت څخه نفرت کېږي دلته خو هر ځای کې د نه سړي عادت کېږي واه ډېر کښلی او دلته خو مینه بلا ګرانه میلاویږي خلکه دلته خو حسن باندې واړه تجارت کېږي واه ډېر کښلی شعر ډېر خوند او دغه خو واړه د خپل نس پره لګیا دي ګله د چا له خولې نه چې کیسې د شریعت کېږي واه ډېر کښلی دغه خو واړه د خپل نس پاره لګیا دي ګله د چا له خولې نه چې کیسې د شریعت کېږي او چې مجرم نه ده نو هغه ته سزا سونه وکړه چې مجرم نه ده چې مجرم نه ده نو هغه ته سزا سونه وکړه څوک چې مجرم ده هغه ځان سر ضمانت کېږي واه ډېر کښلی شعر ده او امن راځي نه دا ډیډې به له غوږو وباسو امن راځي نه دا ډیډې به له غوږو وباسو تر څو چې یو او بل سره داسې رقابت کېږي واه ډېر ښه او غزل اخیری شعر ده چې سر به تل ټیټ ساتي پښتو باندې به نه غږېږي معذرت کوم چې سر به تل ټیټ ساتي پښتو باندې به نه غږېږي اوې څه چا ویل چې په عشق کې غیرت کېږي واه ډېر کښلی ډېر خوندور کلام کرني صاحب په شاعري خو دې زه وایي چې بلکل حد کړی ده
دا ورته ووایه که نه چې تر اوسه پورې تاسو کوم لیکل کړي دي په کوم صنف باندې مو کار ډېر کړی ده او کتاب په حوالې سره مو څه خیال ده؟ اول او به دې جواب درکړي چې کتاب به انشاءالله چاپ کوم او کوشش مې ده ورور مې د مشر ورور هغه شاعري چې ګوتې وایي شاعري لیکي که نه خور بسلو ته داسې ده چې کور بوج ټول په یغ د یغ رباسه نیسي نو هغه هم لیکي نو یک سر مې مشوره کړې کتاب به انشاءالله که خدای خوښ او لیکم او شاعري خو ما افګار صاحب وایي چې زمانه رانه مصرې د مجاز غواړي که نیزه افګار هر څه لیکلی شم نو لیکل خو شکر الحمدلله هر څه لیکا داسې به څه شی نه پشي چې زه لیکا نڅه هر څه شول خو ډېر شیان چې ما لیکلي دي هغه سندر لوبه او غزل ده دا ما ډېر لیکلی ده بالکل موږ مروتو چې نن سبا غزل او سندر مشکله ده چې معیاري کومه سندر ده بنګړي دي خالونه دي پیزوان ده دغه سندرې سته نه دي او موږ دا لیکلي دي دې بغیر هم سندرې نه دي لیکلي بالکل خبره دې وکړله که نه چې د کور مسایل دي که نه نو دغه رنګې د موږ ډېر زیاتره شاعران چې کوم دي هغه کتاب نه و لیکل ډېر ښه شاعران موږ نه لاړل او هغه کتاب چې کومه درغون میدان ته نه روبسه خپله شاعري یې نه روبسله نو دې غربت له وجې اکثر د موږ شاعران چې کوم دي هغه پټ پاتې سي ده نو داسې تاسو کور چې مسلې زیاتې دي که ولې داسې پټ پاتې کېږي؟ نه مسلې خو چې ما ته مسله نسته د شاعري په وجې باندې ما ته هېڅ مسله نسته چې زه شاعري کوم شی کوم ما ورور چې دا مشر ورور مې دا ما ډېر ملاتړ کوي او شاعري چې ما ته فل اجازت راکړی ده څه ټیم مشاعره څه ټیم ته خبرېږي نو ما ته به وایه زه به تا ته ګاډه روغواړم څه شی کېږي یا به در غواړم ته مشاعرې ته ما ته هېڅ پابندي نسته او یک سر مې خبر په کړې ده انشاءالله کتاب به که خیر و چاپ سي خو اول هغې نه مخکې د ما بابجي کتاب نسته ده بالکل تاسو ته پته او مشهور شاعر د هغه کتاب ته مې نام خو خوښ کړه شین خالی او هغه کتاب به انشاءالله مخکې چاپ کوو هغې بعد به زه خپل چاپ کوم بالکل په کار هم نه ځکه چې د موږ د سیمې داسې یو تکړه شاعر موږ نه لاړه خو د هغه شاعري چې کومه د هغه پټه ده داسې د موږ بل یو تکړه شاعر و غلام فرید خان فرید صاحب هغه موږ نه لاړه خو کتاب یې نه راغی هغه قرار صاحب بله ورځ یو پوسټ چې کړه فیسبوک چې مې وکړه چې فرید خان به دې شاعري وکستنه ده په لیکلو چې وکړه شاعري ستن ده نو ما دا خیال و چې زه به د کوم ویلي دي پروګرامونو چې کوم شعرونه غزلې ویلي نظمونه ویلي هغه به زه خپله راټولوم هغه به لیکم زه به محنت به کوم انشاءالله نو خیال مې دا چې باباجي کتاب چې به د فرید خان به د شاعري هم انشاءالله انشاءالله کوشش به موږ خپل کوو ځکه چې د غلام فرید خان فرید صاحب ډېره زیاته شاعري ده د ګڼ نه باره شاعري ده خو پته نسته هغه ده پټه کړې ده چا ته یې ښکاره نه کړله ویله لیکلې شاعري نسته او سر د هغه کوم ذهن چې کومه شاعري وه هغه پراته کتاب د په خپل ذهن چې لیکلی کتاب د ذهن نو بالکل خبرې به کوو بیا یو کښلی غوندې کلام د نارو بیا مخ په وړاندې ځو چې غزل چې د ستا کوڅې نه ښکلې یاره بېنوا لاړمه که په خندا راغلی ومه په ژړا لاړم وا ډېر ښه او چې همسفر وې نه شوې کلی مې در پرېښودلو ته خپل بېغمه پکې اوس زه اشنا لاړم ته خپل بېغمه پکې اوس زه اشنا لاړم او مسافرو دپاره چې همسفر مې نه شوې کلی مې در پرېښودلو ته خپل بېغمه پکې اوس زه اشنا لاړم او څوک په خوښي او په مرضي خپل کلی نه پرېږدوي څوک په خوښي او په مرضي خپل کلی نه پرېږدوي زه شوم مجبور د غریبي له دې بلا لاړمه او که یاري کړې باقي به ته درومې زما په تبې که یاري کړې باقي به ته درومې زما په مرضي جانان ډېر ستا په مرضي ستا په رضا لاړمه ډېر ښه او مورې یریږمه د سخت بېروزګاري پیغوره نه مورې یریږمه ډېر سخت بېروزګاري پیغور نه زړګي مې نه غوښتل چې خوانه د بابا لاړمه ډېر کښلی او ته یو قدم را سره وانخستو
په لار د مینې تا یو قدم را سره وانخستو په لار د مینې ستا سره پل په پل په لار زه د وفا لاړمه وا ډېر ښه او دا ځل دروغ نه دي اویس په بیا په ژوند نه وینې یاري مې ختمه ګڼه دا ور په رښتیا لاړمه وا یاري مې ختمه ګڼه دا ور په رښتیا لاړمه ډېر ښکلی کلام ډېر خوندور اویس کرني صاحب دار ته وایه که نه چې باباول کتاب نه پس په ته خپل چا کومه د ترتیب سیټ کوې خو ذهن چې د داسې څه نام ورته شته که نه ذهن چې خو مې لا نام نشته ده موږ مشران شاعران دي هغو سره به مشوره په کوو جناب انور خان بیګو خیل صاحب او ما کوم استاد د نن سبا چې جناب اقبال بهلول صاحب د موږ مروت یو ښه نام ده نو یو سره به مشوره په کوو نور داسې شاعران چې دي یو سره مشوره په کوو یو نام به به انتخاب ورته کوو شاعري به یې ورته بشکره کوو به به په چېرې غواړي شاعري چې کومه روغه شاعري هغه کتاب جوګي هغه شاعري به انشاءالله ویس کرني صاحب دار ته ووایه که نه چې شاعران چې څومره دي که نه ځان سره شاعري نه کوي یو ټولنې سره هم تړون وي تعلق وي دا که نه نو تاسو داسې کومو کومو ټولنو سره ناسته پاسته دا تړون مو ده ما خو نورو ټولنو سره تعلق نشته ځکه چې موږ نورنګ چې بله داسې ټولنه کېږي نو یو د پیوستون پروګرام کېږي د میاشت اولني اتوار ته زید آباد چې سکول د هغې شي او د صدر طاهر مروت ته او سلیم قرار صاحب دوی نور ډېر شاعران را درومي دي بنو مخې نه غوریوالې مخې نه ډېر شاعران را درومي او دې سره ما تعلق ته اچھا دې سره دې تعلق ته خو دا راته ووایه چې په مخکینیو شاعرانو چې او اوس شاعرانو چې ته کومو شاعرانو نه ډېر مطمئن دي مخکیني شاعران خو داسې دي چې ما خپله باباجي شاعر و نو هر سړی وایي چې ما ته بل شاعر دوره شاعر ضرورت ته چې زه یې نه اصلاح وکړم نو ما ته دې ضرورت نه خو ما باباجي شاعري نه زیاته شاعري دی زه چا نه مطمئن و ما زړه غوښتل چې زه یې غوندې شاعر جوړ سم د موږ مروت و چېرته پښتو غږېږي چېرته پښتو ویله سي نو هلته به یې نام موجود وي مرحوم جناب افغار بخاري صاحب او ایغ شاعري چې دا ایغ زه ډېرونه مطمئن اوله د شاعري ما چې کله ما شوق پیدا سي د شاعري نو پیله د ده شاعري ما اورېدلی وه هغې ول به یې څو شعرونه روبایي ولته وایو د غزلې ارشاد چې پوزدلان اوړي راوړي په پلنګ بري چې نران وي نران هر کله په جنګ بري او زندگی له داسې مرګ نه صدقه شه څه مزه کوي چې یار د یار په ننګ مري او تر ابده اوسېدل په جهان نشته که دارا که شاهجهان وي که اورنګ مري او په سړي کې سړیتوب ګوره افګاره نادانان دي هغه خلک چې په رنګ مري او غزل ول دوه شعرونه دي چې زما خبره دې منلې وای راغلی خو وې خیر د که نه راتلې له ورایه خندېدلی خو وې او افګاره ښکلي د جهان یې چې ستاینه کوي هغه په یې مخه مې چې یو ځلې لیدلی خو وې نو دا شاعري ما پیله آغاز چې اورېدلی و نو دې په وجې ما شوق پیدا سو ما زړه غوښتل چې زه افګار غوندې شاعر جوړ سم بلکل انشاءالله که دغسې د دغه کاوش او دغه کوشش چې کوم د جاري وي نو زه وایي چې کیدای سي چې یو ځای ومومئ انشاءالله کوشش اوسني شاعرانو چې د نر ته وښول چې داسې کوم شاعر دی چې تا ته خوند درکوي او ورنه مطمئن اوس خو ډېر شاعران دي ماشاءالله یو شعر دی چې ورته شاعران به مخکې یو لا به دوه حیراني شوارې لوټې لاندې درې دي نو لوی ډېر دي شاعران چې میډیا ټوله شاعرانو نه ډکه ده نو شاعر پته نه پرېږي کوم شاعر اصل شاعر ده پکې ما ډېر شاعران دي اجاز احمد اجاز صاحب ده محمد شیخل نوجوان طبقې چې دي فرمان علي انګار صاحب ده ما که ډېر چیر چې خوښ ده نوجوان طبقې چې نو هغه د زه وایم چې غریبانو مسیحا چې ده او ډېر زبردست انسان د خوش مزاج انسان د زید کشمیروال صاحب ایک شاعري ما ډېره خوښه نوجوان هغه ډېره ښکلې شاعري ده دا راته ووایه که نه چې تا ویله چې په سندرې باندې مې ښه کار کړی نو که سندره یوه داسې در سره وي چې موږ ته زمزمه کې خوند به وکړي ده سندره خو زه ترنم ته لوی ډېر خلک دي
ترنم نه کوم خو دغسې موږ ته ووایه ترنم خو هغه غوندې به بیا زه سټوډیو چې به ورته کوې نو سندرې اوله خبر دا ده اسف الله بی چې سندرې لوبه چې دی چې کپیا ردیف اوله شعرونه چې کوم اوله چې غزل چې باغه سره میلاو کوي خامخي بالکل کپیا او ردیف نو سندرې چې که دوه مصرې ته ګوشي ګوشي سره ولیکي نو دوه بله مصره چې کومه ده آبه به سره شعر بندوي په کومې باندې چې په کومې تر بندوي بیا هغه تا ته اجازت شته پکې نو سندره چې بلا خطره د لار کې نن به متلیږي چېرته روانېږي وګوره نیمه شپه ده او څومره کراره کراري ده په هر یو لوري خاموشي ده سپي به دې وخوري په کیسه ته نه پوهېږي چېرته روانېږي وګوره نیمه شپه ده او شکمنه ستا به ګله مور شي هسې په مینه به جوړ تور سي ته راته مخ ته دالې دالې کېږي چېرته روانېږي وګوره نیمه شپه ده او ډېر راته مه ګوره پاګله زړه به دې ورک شي له ګوګله په دیدنونو یاره کله ته مړېږي چېرته روانېږي وګوره نیمه شپه ده اتڼیزه سندر ده او ویل دي چې نظم یم متله خپله کیسه مې کړه بدله ویل دي چې نظم یم متله خپله کیسه مې کړه بدله ویسکرني که نوره چیرې غلی کېږي چیرې روانېږي ډېره ښکلې سندره زه خو وایه که نه چې دغسې ورته جاري وایي که نه ځکه چې خوند یې ما ته راکړه خپله خو بهر کې ټایم چې کوم د موږ سره مختصر وي نو په اخره چې داسې یو خوندور غزل دی تا دی تابې چې تا ته خپل غزل دی یو سخت خوند در کړی هر سره شریک که بیا به اجازه اخلو یې کتونکو نه ایغ والا ما ته چې کوم خوند راکوي هغه خو غزل یو څو شعرونه ورته یاد دي چې جانان به ما سره جانان شي خو لږ وخت په غواړي په خپلو کړلو به پښیمان شي خو لږ وخت په غواړي او په یار به خدای سلام هیڅوک نه اچوي ملګرو یوه ورځ به ځان پورې حیران شي خو لږ وخت په غواړي او خیر دې که ما پورې نن خاندي دغه ټول یاران خیر ده که ما پورې نن خاندي دغه ټول یاران کله به دوی هم عاشقان شي خو لږ وخت په غواړي او اسکرني صاحب د تا ډېره زیاته مننه ډېره خوندوره او ښکلې شاعري ما ته خو خوند راکړه زړه خو مې نه غواړي چې درنه لاړ څه خو وخت چې کومه ده کم در سره نو په اخره چې د موږ کتونکو ته داسې څه میسج څه پیغام لري هر سړی وایي چې خو ځان ته ډېر هوښیار هیڅ فایده نشته دا ټول موږ چې چیرې هم ځو چې یو ورته پنجاب ته وړې که نه بیا هلته تا نه شنختي ګوري بیا چې یو ورته لکي مروت په وویني بیا به تا کوزوي لکي مروت چې دومره حالات خراب دي نو موږ ټول عوام ته ما دا پیغام ده زه ډېر وړوکی ما مشران به زه چې دا ویډیو ګوري نو ما دا پیغام ده ورته چې مینه محبت خور کو یو بل سره مینه کو دوه ورځې زندګي ده چې خوږه تېره سي بالکل هغه یو شعر ته چې دا وخت د محبت دپاره کم دی پوهېږم نه نفرت ته اوسګارېږي خلک څنګه نو بالکل ښکلې خبره دې وکړه ښکلی میسج یو بل سره مینه محبت ځکه چې زندګي ډېره مختصره ده نن تا او ما دلته ناست یو سبا پته نه لګېږي هېڅ پته نه لګي لا به زه نه لا به ته نه لا به بل نه نو یو بل سره مینه محبت او خپلولي چې کومه ده دا وکړو ده قدرمندو دا واویس کرني صاحب چې موږ سره په ننني پروګرام چې د ملګرتیا وکړله او موږ سره میلمه سو په دې کم ټایم چې موږ ته دومره وخت راکړ نو د ده موږ ډېره زیاته شکریا کوو که وخت و او ساګانې مو چلېدلې په بل پروګرام چې به یو بل نوي شاعر سره بیا در سره حاضرېږو
تر هغه وخت پورې آصف الله ته اجازت ورکو چیرته چې اوسو ښاد آباد او بریالي اوسو د لوی الله په امان.